په دې کې چې کوم ځای کې یو د سیاسي پارټو خپل یو کردار دی هغه شانته زمونږ د نوجوانانو یو ډېر اهم کردار دی. زمونږ خدا خواهش و چې په کالجونو کې په یونیورسټو کې یونینز بحال شي. د هغې دپاره موږ کوشش کوم دوه درې څلور خبرې وکړې چې زمونږ څوک تپوس نه کوي یونین چې بحال شي نو بیا هغې سره دا یونین خپل یو حیثیت وي او دا یو ټریننګ دی ټول هغې دپاره. خو خیر هغه د مارشل الله وخت نه ضیاء الحق وخت نه بند شوی دی یونین هغې باندې کوشش وشي خو واپس بحال شوی نه دی. خو بهرحال د هر یو سیاسي پارټۍ یو خپل فیډریشن سټوډنټ فیډریشن دی. زمونږ نوی دی د نورو پارټو د پی ایس ایف چې دی پښتون سټوډنټ فیډریشن زوړ دی، د جمعیت طلبا والا هغه ډېر زوړ دی. نو هغوی خو خپل یو هلې ځلې شروع کړي دي. مونږ اوس په دې کې ابتدا کړې ده، مجاهد پکې ډېر مونږ سره مدد کړی دی او هر ځای ته ځان رسولی دی. نو انشاءالله تعالی دا یو ابتدایي زمونږ هغه دي او تاسو یو چې کوم هغه جوړ شوی یا تنظیم جوړ شوی دا یو بنیاد دی. انشاءالله تعالی دې سره به دا وطن پال سټوډنټ فیډریشن وروسته ورځه یا مخکې مخ پر وړاندې ځي. مونږ سره مواد ډېر دي چې خلکو ته به څه وایو څه مونږ سره هغه ډېر دی او زمونږ سیاست چې دی هغه د دې نور نه مختلف دی. زمونږ دا تشدد سیاست نه دی، زمونږ دا ترقی سیاست دی، زمونږ د امن سیاست دی، زمونږ د خپل حقوقو د هغې دپاره هلې ځلې کول د دې سیاست دی. د دې دپاره به مونږ خپل هغه کوشش هغه کوو. خو مشران ستاسو مشرانو ته پته وي خو دا نوې هغه کوی په دې نوې جنریشن کې ځکه چې مخکې په الیکشن کې چې دی نو ووټ 21 سال الګ پاچو اوس 18 سال ته راغلی. 18 سال خو چې اف ایس سی تاسو کنه 18 سال الکی هغه تراشي هغه دا ووټ شي شناختی کارت جوړ شي. چې شناختی کارت جوړ شي او ووټ راشي نه هغه ته خو دا پته نه کنه چې ما زما د علاقې کې چا کار کړی دی چا نه دی کړی هېڅ ورته پته نه. د تېر الیکشن کې دی نه مخکې الیکشن کې شب قدر ینګ نوجوانان راغلو مالا او د الیکشن دوران کې ما ورته ما چې شب قدر ته ګیس مونږ در روسته دی ما ته داسې ګوري بخا دا تاسو روسته دی. نو چاته هغه شانته دا خو د مشرانو هم کار وشي تاسو ته ویلي خو خیر دا اوس یو نوې پوسټ دی او د دوی خپل هغه دي مسنګ ووټ دی او هغه دی یو پکې فین ووټ دی زیات چې دی اوس هغه فین ووټ دی. خو د دې تحریک انصاف دا دریم ځل دی چې دوی ته حکومت ملو شو. دا چاته شوي نه دي په دې صوبه کې چاته شوي نه دي. دلته لا خلک د مایوسي بیا ولا ووټ نه ورکوي. د دوی دا دریم ځل دی، دا لومړني ځل باندې تاریخي هغه ده. کار هېڅ نه دی کړی. اوس هم هغوی موږ کار څه لپاره وکړو؟ سبا به عمران خان راشي او بس د عمران خان په ووټ باندې به موږ کامیابېږو. هغوی نه د کانسټیټیونسي پالیټکس کوي نه نور څه په ایشوز باندې پالیټکس کوي. تاسو ګورئ د هغوی صرف او صرف یو خبره ده چې عمران خان کو رها کړو. په دې صوبې کې دومره مسلې راغلې او په داسې وخت کې چې سنګینې مسلې وې دوی هغه نظر انداز کو بس صرف وې چې لانګ مارچ کوو او شارټ مارچ کوو. دا کورمې دا مسله راغله او په دغه ورځو کې د دوی دغه لانګ مارچ او دا یې پرېښوده هغه اوسه پورې هماغه شانتیا سړکونه بند دي. نو دا خو اوس بیا هغه شانته سیاست نه شو. دا خو د بس یو هغه دی فین هغه دی چې بس دا هغه یو کلټ دی چې بھائی عمران خان بس کو ته سره ډېر هم خبر وکړي هغوی سره
خاموش وي آخر کې به شي عمران خان ډېر ښه دی او دا په هر ځای کې په صوبې کو تاسو ګورئ نه په هر یو ضلع کې هغه کم لږ خلا چې وه هغه ټوله دوی په دې طریقې سره کړې او دا ټوله خلا په د نوجوانانو خصوصا نوجوانان هغه سره په دې کې هغه شوي دي دا به مونږ بدلو خیر تېر الیکشن کې خو څه د هغه وخت کې هغه حکومت دومره غلطۍ وکړې یعنې په آخري هفته لس ورځې کې 300 هغې کې سزاګانې ورکړې هغې سره مشرانو هغوی دپاره همدردي پیدا شوه نو هغه په هغه وخت کې چې کوم فضا جوړی د هغې مطابق بیا خلک د هغه سوینګ ووټ چې دی وایي هغه هماغه شانتې په هغې باندې ځي هغه د هغه وخت خبره خو چې د هغې هغه څنګه به تاسو رکاوی هغې دپاره چې زمونږ خپل یو نظریه زمونږ سوچ زمونږ نوجوانان فعالي نو هغه مونږ په څه حده پورې رکولی شو او دغه به کول ضروري چې باید مونږ په څه طریقې سره دا خپل هغه مخکې کوو دا بالکل صحیح ده چې دی اوس تاسو دا کم هغه شروع شوی دی تاسو کې هغه هم راغلی دی کانفیډنس هم دی ښه طریقې سره دا هغه کړی مونږ کم از کم دا خلکو ته ویلی شی چې سوای نوکري نه نوکرو خو چې نوجوانان تعلیم ختم کړی دی مونږ ورسره ډېر هغه کړی دی نوکرۍ ورته ملو شوي دي جوابز هر ځای کې ملو شوي دي خو مونږ په سیاست کې چې چا سیاست ته شوق و هغه هم پکې ډېر داسې هغه و چې هغوی فیډرل منسټر نه پورې رسېدلي زموږ د لاس د هغه وخت کې پیپل سټوډنټ فیډریشن و د هغې نه چې کوم نوجوانانو جینکۍ وې فیډرل منسټر پورې رسېدلي ایم پی اے جوړ شوي دي ایم این اے جوړ شوي دي نو دا زموږ سیاست دا نه دی چې بس مونږ به یو سړي سره یو کینډیډیټ سره هغه نشته پیسې نشته نو مونږ وایو چې یاره بس دا کینډیډیټ ټیک نه دی مونږ په چا هغلته خدمات دي هلې ځلې کړي هغه له به مونږ خامخا ټکټ ورکړو تاسو وګورئ په 400 کې مونږ په سیټانو له ټکټ نه ورکړی مونږ هغه آیس والو له ټکټ نه دی ورکړی مونږ خپل هغې ورکران راولې تاسو خو د هغې د ډکیه تاسو ته پته نو یو ځای کې مونږ چېرته د هغې د پیسو په لالچ باندې یا په هغې باندې یا ټکټ نه دی ورکړی مونږ چې چا اهلیت او د هغې دپاره یو ښه کمیټي جوړېږي او هغوی مونږ مخکې بوځو بنیادي مقصد هم دا دی چې مونږ دا خپل د پارټۍ پرچار مخکې بوځو او دا هېڅ خبره نه ده یو ځل سړی پارټي الیکشن بیلي دویم ځل بیلي خو دا دې سره مایوسي نه ده پکار دا به مونږ مخکې بوځو انشاءالله تعالی او ستاسو په هغې باندې اوس خو نوجوانان دي په دې ملک کې د هغوی دپاره به مونږ دا داسې پروګرامونه جوړو چې هغوی مونږ ځان ته اټریکټ کړو